د هغه ډېره زیاته ښکلې بیبي وه او دې زرګر له به یو مشکي اوبه راوړي. مشکي دې ته وایي چې هغه په بیه باندې خلکو له اوبه وړي کور ته. دې مشکي دا کار و چې روزانه به دې زرګر دې بیبي له او دې زرګر له اوبه راوړي. دا مشکي هم ډېر زیات ښکلی و او د زرګر دا ښځه هم ډېره زیاته ښکلې وه. د دې مشکي روزانه د عمامولو چې اوبه به یې راوړلې. دا مشکي د 13 کالو نه دې زنانه او دې زرګر له وې په بیه باندې اوبه راوړلې. یو ورځ چې دی دا زرګر لاړی خپل دوکان ته، خپل معاملاتو له لاړی، خپل هغه سره زر به یې خرڅول اخیستل به او دې مشکي به روزانه اوبه راوړلې. خو دا مشکي هم ډېر زیات دیندار او دا زنانه هم ډېر زیاته دینداره، خو زنانه ښکلې هم وه. نو دا مشکي چې دی دې یو ورځ رالی او دا زرګر په کور کې نه و. کله چې دې مشکي وکتله چې زرګر په کور کې نشته دی، نو هغه زنانه وده وه، د زرګر هغه ښځه په کور کې یوازې وده وه. د هغې بیبي دا لاس یې داسې ونیو، هغې زنانه او داسې وله یې لږ زور ورکړو. هغه زنانه راپاڅېده او ډېره زیاته ویرېده چې ویرېده. مشکي لاړی خپل کور ته. کله چې زرګر ماښام راغلی نو هغه بیبي ورته وایي چې زما خاونده تا نن څه کار کړی دی؟ تا نن په خپل بازار کې په خپل دوکان کې داسې غلط داسې فعل څه کړی دی چې د هغې هغه اثر ما ته راورسېدو؟ هغه ورته ما هېڅ نه دي کړي. ډېره زیات یې مجبوره کو او ښځې نه مجبوره شو. نو ښځې ورته اخره کې ووي چې دغه شان یو زنانه راله او د هغې بنګړي اغستل. ما ورته بنګړي ورکړه او هغه بنګړي مې ورته په لاسونو کړه او لاسونه یې ډېر ښکلي ښکارېده. هغه لاسونه مې ورله داسې ونیوله او لږ زور مې د هغې لاس له ورکړو. نو کله چې بیبي دا خبرې اورېده، د بیبي تپوس وکړو، د زرګر ورته غونډه واقعه ذکر کړه چې دغه شان ما د هغې زنانه لاس نیولی و، هغې له مې زور ورکړی و. نو هغه زنانه ورته خپل خاوند ته وایي چې سړیه دا تا څه کار کړی دی؟ ګوره هغه مشکي چې د 13 کال نه موږ له اوبه راوړي، موږ ته ماته د 13 کال نه په دې خوا په غلطه سترګه چېرته نه دي کتلي. خو چې کله نه تا پردی ښځې له لاس وروړو، د پردی ښځې لاس دې ونیو، هغې له دې زور ورکو، نو هغه اثر ماته ښکاره شو. هغه مشکي چې دیندار او نیکوکار او اوبه به د 13 کال نه راوړې او زما لاس یې ونیو او هغې له زور ورکو. نو دا د بل چا ګناه نه ده، دا ستا هغه د ګناه اثر دی چې ماته په دنیا کې راورسېدو. په سبا باندې مشکي رالی، مشکي توبه ویستله چې حضرت صاحب ما نه غلطي شوې، ستا د بیبي لاس ما نیولی دی. هغه بیبي ورته وایي چې مشکي صاحب ستا هېڅ ګناه او هېڅ قصور نشته دی. غونډه ګناه زما د خاوند ده، غونډه ګناه د زرګر ده چې دا زرګر په بازار کې د پردو ښځو لاسونه نیسي، هغوی ته بنګړي اچي. دلته تا ځکه ته په ځان باندې پوه نه شوې او تا زما لاس ونیو، زما لاس له زور ورکړو. عزتمندو مسلمانانو، نو دا د ګناه نقصانات دی، د ګناه ډېر نقصانات دي. په دنیا کې الله جل شانه انسان ته ښیي، په آخرت کې هم ښیي. دنیا ګوره ډېر زیات نقصانات. ګورئ زه تاته یو مثال در کوم. مطلب یو د امونو پیټی ده که نه، امونو هغې کې ډېر زیات امونه پراته دي. هغې امونو کې یو ام دی چې په هغې کې صرف زهر اچولی شوي دي، نورو امونو کې زهر نشته دی. نو که تا ته یو انسان ووایي چې راشه دا پیټی امونه دي، دا ځان له کور ته یوسه، خو په یو ام کې ګوره صرف زهر دي. خیال کوه په یو کې صرف زهر دي، نور امونه ډېر ښکلي ښایسته دي، ویې خوره. نو څوک داسې بهادر شته چې هغه امونه وخوري؟ ابوی چې دا نه خورمه، اته تپوس کوي چې ولې نه خوري؟ وي ځکه یې نه خورمه چې نه ده معلومه په کم ام کې زهر دي. کم ام چې زه راوالمه خدای نخواسته څه نه چې په دې کې هغه زهري، نو زه به یې وخورمه. وره موږ ته د هغې د امونو د خوړل نقصان معلوم شو، نو هغه امونه موږ نه خورو. بل سیټ ته مار دی، مار نه هر انسان تختی یریږي، ته په ډانګي وخي. نو که دغې مار له چا یو کس ته چې دا مار راونیسه، هغه مار له ګوتې نه وړي، څوک یې په تمانچه ولي، څوک یې په لرګو باندې وي. ځکه دې کې نقصان دی انسان ته ښکاري چې د مار رانیولو کې زما نقصان دی، د امونو خوړلو کې زما د دنیا نقصان دی. زه به مړ شمه، زما صحت به خراب شي، ماله به دا مار ټک راکړي، زه به زخمي شمه. ځکه دته نقصان معلوم دی، نو ځکه دا فعل نه کوي. بل سټ یو ماشوم دی، هغه د امونو دا ټوکرۍ غونډه کېده، هغه به یو ام رالي هر یو نه چک وي، دوه به یې راغستې چک پتې وي. ځکه چې د ماشوم ته دا علم نشته دی
چې د امونو خوړلو کې زما نقصان دی، د امونو کې یو ام دی، په هغې کې زهر دی، د ماشوم ته د دې ګناه او د ماشوم ته د دې فعل د امونو خوړلو د دې نقصان پته ورته نشته. بل شرط ماشوم له دغه مار ورکا، دغه ماشوم به دا مار راونیسي ایسته به په خوله کې، ځکه د ماشوم ته دا پته نشته دی که زه دا مار رانیسمه دا ما باندې چک لګي، زما وجود به خراب شي، زه به مړ شم. د ماشوم ته د علم نشته دی. نو کوم انسان ته چې د ګناه علم وي هغه ګناه نه کوي، ځکه چې هغه په زړه کې د الله جل شانه محبت، عظمت، تقوا پکې پرته وي. الله جل شانه فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو عزتمند مسلمانانو د هرې ګناه چې دی هغه وبال په انسان باندې په دنیا کې هم الله ښکاره کوي، په آخرت کې. نو دې نه موږ دا حاصلو شو چې د هرې ګناه نه ځان ساتو، د هر فعل هغه فعل نه ځان ساتو چې په هغې باندې سبا موږ الله رب العزت ته شرمنده. عزتمند مسلمانانو الله جل شانه دې